دی آیاتو کې الله جل شانه د قارون واقع ذکر کړی دا. دا هغه کس ته چې دنیا په غلط انداز ګټل او په غلط انداز مصرف کوله او داغه سوچ زاویه نگاه او دی باره کې چې کوم عقیده او اعتقاد او خطا او غلط الله جل شانه داغه انجام هم خراب. فرمای ان قارون کان من قوم موسی. دی کې د مال د ګټلو او د مصرف کولو سو اصول دی غلط بیانو. ان قارون کان من قوم موسی. قارون د موسی علیہ السلام د قوم نو. فرعون قبطیو او قارون سبتیو او سبتی بنی اسرائیل ته وای. او بعض حضرات وای عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چې دا د موسی علیہ السلام د تر زویو بنی اسرائیلی دی، لیکن د سره مال ډیر او مغرور او متکبر انسان، لکه څنګه چې فرعون کافر او قبطی او مغرور او دغه سي قارون بنی اسرائیلیو موسی علیہ السلام په قوم کې او مال وسره ډیر. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، بے بغاوتو کو بنی اسرائیل بغا علیہم. بغاوت دی ته وایي چې ته د حکومت اصول نه منې، دغه په ضابطه نه چلیږي. بغاوت د پیغمبر نه داره چې د پیغمبر خبره نه منې، دې ته باغی وایي. د حکومت باغی دی چې د حکومت اصول نه مني، دفعات نه مني. د پیغمبر خبره چې نه مني دا د پیغمبر نه باغی، د خدای خبره چې نه مني دا د خدای نه باغی. نو قارون د موسی علیہ السلام خبره نه منله، الټا د موسی علیہ السلام سره دشمنی شو. ځکه چې د په مال کې څنګه د مال حاصلول کول او د مال مصارف مال څنګه خرج کولو هغه سه آزاد اختیار د موسی علیہ السلام نه ورکو. د انسان په اختیار باندې داغه په تقسیم باندې داغه په وینا باندې خپل مال نه ګټي نه وی چلے، لیکن د الله او د الله د رسول په ترتیب باندې بچلے دا پکشتا. دې ته مسلمان وای. نو دې تنگ شو. نو موسی علیہ السلام ته الیاذ بالله چل جوړ کو بدنامونو لپاره. یو خزه ته ډېرې پیسې ورکې، وې ته په موسی علیہ السلام باندې تور پورې کچ ما سره داسې داسې کړي. هغه خزه دې تیار کړ. هغه خزه د خلکو او مخ کې موسی علیہ السلام باندې دا الزام ولګو. حضرت موسی علیہ السلام سخت غبرو شو او رالو د الله پیغمبرو خلق را جمع کړل. ای خزه ته وی چې رښتیا وایا، رښتیا حال وایا، دا څه کیسه ده؟ هغه وته وی چې نه دا څه نه ده، بلکې ما ته قارون پیسې را کړې وي، دغه پیسو په بدل کې ما ته ویلو چې دا څه وایا، دومره پیسې بدل کو. اصل خبره دا حضرت موسی علیہ السلام براءت الله جل شانه ښکارا کوټول. انبیاء کرام ته زما عزت منو ډېر صدمه به راغلي، لیکن انبیاء کرام د استقلال غرونه وي، غر چې څنګه کلک وي مضبوط، دا سه د الله د پاره ټینګ وړ په عزت حمله شي مختلف قسم د خپل قوم د طرف. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه حمله په شي چې یو ځل بنی اسرائیل خبره جوړه ک موسی علیہ السلام آدر دی او آدر هغه کس ته ویل کیږي چې د ودره بیماری کې مبتلا وي او ودره بیماری دي ته وي چې د سړی خصوصیتونو پړسیږي. نو دې آدر دی داغه وجه سره جوړه کړی و. هغه زمانه کې بنی اسرائیل بربند لغړ لامبل یو بل مخ کې کپڑے به وستې سین بغاړه بربند مننو. موسی علیہ السلام دا سینه کول، هغه د الله پیغمبرو ستر ښکارا کول بل ته دا حرام دي. کاغه نوجوانان وی دوا دوستان وی که هر څه چی وی دا حرام دي چې خپل پرده ته بل تخکاره کې یا داغه د پردې د لیدو کوشش کول غواړي. موسی علیہ السلام په پټلام بل نو چې دې آدر دې زکه پټلام وی. نو الله جل شانه داغه تذکرم کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موسی علیہ السلام په کانی باندې کپڑے کې خو سین کې پټلام بل په ځنګل کې دا سیزه کې چالت خلق نتلل. نو کانه روان شو چې څنګه کپړو ته لاس کول چې کپڑے واچوم نو کانه روان شو. کانی ته وی صوبی حجر کانی ما تخبل کپڑے راکا کانی کپڑے راکا. او دا आवाजونه ودا ځکه کول چې کانی د انسان غو شکل اختیار کو لکه خرچ څنګه روان شي کپڑے په باندې بار وي دغه ستلو.
کاڼي نیول نه ورکول چې موسی علیه السلام به قدمونه چاخ کړل نو کاڼي باندې تیز شو، چې موسی علیه السلام به ستړی شو ودرېدو کاڼي به ودرېدو، تر دې چې هلته بني اسرائیل ناست و هغوی ولیدو موسی علیه السلام، او دا خو ډېر حسین او جمیل دی، ټیک ټاک دی، انبیاء کرام ډېر ښکلي. بس د هغې خبرې نه آینده دپاره بند شو. بیا کاڼي ودرېدو، موسی علیه السلام غوسه و، کونټي ورسره وه، کاڼي ته یو څو کونټۍ راخلاصې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کاڼي کې د هغې نښې جوړې شوې، کپړې دې واغېشتې، زر زر یې واچول. بني اسرائیل ورته دومره تکلیف ورکړی، لیکن زمونږ خوږ پیغمبر سید الرسول خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد اوذیت فی الله وما یوزا احد ولقد اخفت فی الله وما یخاف احد. مجھے اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں اتنی اذیت دی گئی کہ کسی اور کو اتنی نہیں، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں. ما ته دومره تکلیفونه راکړې شوي چې بل چاته دومره نه، یعنی بل چاته پکې دی کې موسی علیه السلام مرالو، دی کې نوح علیه السلام مرالو، دی کې ټول انبیاء را. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې موسی علیه السلام تصریح وکړه چې موسی علیه السلام ته مزیدونه ورکړی شي، خو ما ته د هغه نه ډېر زیات. سید الرسل انبیاء کرام دا نمونه جوړه کړي د خلکو لپاره الله جل جلاله، چې دته وګورئ په دې مصایبو کې هغوی ته د باندې مصیبت او د تکلیف راوستو ضرورت سره. په دې مصایبو کې د مستقل مزاج دی، په خپل دین باندې، په خپل عقیده باندې، په الله جل شانه باندې کلک ولاړ دی. او چې کله ورسره مال راشي حضرت سلیمان علیه السلام، نو بیا هم د الله جل شانه دپاره کلک ولاړ دی، بیا هم په هغه کې فرق نه راځي. نو دا قارون چې و د بغاوت وکړو، فبغا علیهم وآتیناه من الکنوز. الله پاک فرمایي مونږ دته خزانې ورکړې، دا خزانې د مال نه ډکې وي. ما دومره خزانې وي، دومره وي، ان مفاتحه لتنوء بالعصبة الى القوة، چې د هغې کنجیانې به یو مضبوط پالوان جماعت نشوي اوچتولی. مضبوطو خلکو به کنجیان نشوي اوچتولی. هغه زمانه کې کنجیانې غټې وي، کنجي به د سرمن وه، د اوسپنې به وه. نن سبا کنجیانې وړې وي، تالې وړې وي، هغه زمانه کې تالې غټې وي، کنجیانې غټې. نو یو مضبوط جماعت او ټولګی، هغه ټولې کنجیانې چې ورته په سر کې هغې پنډ پنډ کېدي، هغې اوچتولی نشوي د ځمکې. دومره کنجیانې وي، خزانې به بیا څومره وي، دا ټول مالو د قارون سره. نن سما خلک وایي موږ سره مال دی، دا د مخکې نه را روان دی. الله جل شانه په تېرو قومونو کې، په کافرو کې ډېر مالدار پیدا کړي دي. مال څه شی دی؟ بیا یې نه لاړ شي دغسې یې پرېږدي. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة، چې یو مضبوط جماعت به د هغې چابیانو ستړي کول خلک. اذ قال له قومه لا تفرح، یو ځل ورته خپل قوم ووی چې غرور مکو، مغروره کېږه مه په دې مال باندې. ان الله لا يحب الفرحين، الله جل شانه مغرور خلق نه خوښي، کوم چې تکبر کوي دا نه خوښي. شیطان تکبر کړو، او فرحین دا د تکبر یو خاص قسم دی. دا هغه قسم دی چې مجھ جیسا مال کسی اور کے پاس نہیں، میری جیسی سواری کسی اور کے پاس نہیں، میرا جیسا بنگلہ کسی اور کے پاس نہیں، میرے پاس جو منصب اور عہدہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں، میرے پاس جو لباس اور پوشاک ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. دغه کست فرح وي، یعنی چې دی د الله جل شانه په نعمت باندې مغرور وي، متکبر وي، الله ته نسبت نه کوي، د الله شکر نو باسي، مقابله کوي د خلکو سره، د خلکو د ښکته کولو کوشش کوي. ستا غونې مال زما غونې مال تا سره شته. د مکې مشرکینو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک پیغمبر جوړ کو، قرآن پاک کې راغلی دی لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله جل شانه دا قرآن په دې دوو خاریو کې په یو غټ سړي باندې ولې نه نازلولو، یو طائف خار او یو مکه. طائف والا خلک هم ډېر مالدار ځکه چې هلته باغات او تجارت و، مکه کې تجارت و. دې دواړو کې غټ سړی
هلته عروة بن مسعود الثقفي، دلته ابو جهل. د مال په لحاظ سره په دې غټو سړو دا قرآن خدای ولې نازلولو؟ حالانکه د قرآن پاک نزول او پیغمبر جوړول دا د انتخاب د مال په وجه خو نه کېږي. دغسې د الله جل شانو چې څومره دینی مناسب دي هغه د مال په بنیاد باندې نه کېږي، د خدای خوښه ده چې چاته ورکړي. نبوت چې د الله جل شانو چاته خوښه شي په هغه کې صلاحیتونه الله پاک ویني، دا پکې الله پیدا کړي هغه ته ورکوي. ولایت الله جل شانه په خپلو بندګانو کې یو فقیر کس ته ورکولی شي. دغسې نور چې څومره یعنی دینی او مذهبي د شرافت خبرې دي، د علو مرتبت خبرې دي، هغه د الله جل شانه تقسیم دی چې چاته خوښه شي هغه ته ورکړي. نو بهرحال دا قوم ورته ووایي چې غرور مکو، ان الله لا يحب الفرحین، الله پاک فرحین نه خوښوي. دا ضابطه د اصول لیخه چې مغرور سړی خدای ګوره نه خوښوي، غرور کول نه دی پکار. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره. نو یو اصول دا راووتو که انسان ته خدای مال ورکړي نو د مال په وجه باندې غرور نه دی پکار، بس عاجزي پکار ده، مغرور مه جوړېږه. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفہ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دومره مناقب بیان کړي دي، پاغه کې خصوصا حیا، شرم او حیا پکې ډېر زیاته وه، نرم مزاج ډېر زیات، رحم دل ډېر زیات، سخی ډېر زیات. نو غرور خوشی نه دی. نو یو ضابطه دا که سړي سره مال راشي نو پاغه دې مغروریږي نه چې ما سره داسې مال لی بل سره داسې نشته. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره. دویم اصول د مال والا ته، کاروبار والا ته، دکاندار ته دا په کار دی آیت کې کوم ذکر کوي، او ته وغواړه فيما آتاك الله، په هغه مال کې چې کوم الله تا ته درکړی دی، الدار الاخره، دار آخرت، د آخرت کور. دې آیت نه معلومه شو چې کوم مال چا سره دی هغه ته په کار دی چې د هغې نسبت الله ته کوي. دا ما ته الله جل جلاله را کړی دی، دا دکان الحمدلله دا الله فضل لی الله را کړی، دا کاروبار دا الله جل شانه کاروبار دی حد را رسول دی، دا کور دا الله جل شانه فضل فرمایل دی الله را کړی دی. دغسې جیدات، دغسې بینک بیلنس، دغسې هر یو شی دا په زړه کې هم، دا په ژبه هم، دا په عمل سره هم، دا د خلکو په وړاندې هم، دا یوازې هم، دا په کور کې هم او بهر هم، دا په جماعت کې هم او په بازار کې هم، دا الله جل شانه شکر ادا کوي، نسبت الله ته کوي چې دا ما ته الله جل شانه را کړی دی. دا د تعلیم په زور نه کېږي. ښه ډېر خلک تعلیم وکړي لیکن دا هغه انجام داسې شي چې د یو مزدور نه بدتر شي، د اړي مار. دا د عقل او تجربې په زور نه کېږي. ډېر خلک هغه عقلمن وي، تجربه وي، لیکن هغه سې مال نه ګټي لکه څنګه چې د کم عقل ته خدای ورکړی دی. عقل هم نشته، تجربه هم نشته، مال ورسره ډېر دی. نو دا په دې څیزونو باندې نه، فیما آتاک الله. نو دویم اصول دا چې کاروبار او مال د هغې نسبت الله ته کو چې دا الله جل شانه را کړی. دریم دا چې په هغې مال سره آخرت طلب کو، یعنی دا د آخرت دپاره استعمالو. موس کې خې جوړې جامې پېښله چې په پاک صاف لباس کې الله جل شانه ته ولاړې. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره. خوراک خورا چې موس کولی شي، روژه نیوی شي، جهاد کولی شي، د بل یو مجبور سره، رنځور سره، مریض سره، ړوند سره مدد کولی شي، پردي پیټې به پورته کولی شي. خوراک کو پیزار اچو، ښه پیزار اچو، خوراک کو چې الله جل شانه درکړي د ښه خوراک کوه. لباس اچو چې کولی شي ښه لباس اچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو بادشاه جوبه را استولی وه، هغه څه کم 40 اوښو باندې شوي وه، یو جوبه هغه به یې اچوله د الله رسول. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا داسې لباس یې اچولی دی چې انتهایی ریمن کمزور، داسې بستره باندې ناست یې کړی دی چې لاندې به سنو
کله بو تش پوزه هغې باندې ناستې کړی چې څنګه راغلي د هغسې د الله رسول کړي. خوراک به کولو نو همیشه به خوراک نو. ام المؤمنین فرمایي چې په کور کې په میاشتو لوګی نه خطو سه پخېدل نه، ګزاره مو په اوبو باندې او په کجورو باندې کوله، کله به غم نه. او داسې هم شوي دي چې د الله رسول حضرت جابر رضی الله عنه ته وایي چې جابر زما زیرا خوښي زیرا راکړه، د چیلي دا مخکنی دوه خپې چې وي دې کې دا ډومبې ډوکې چې دی د سنګلې پورې دې ته زیرا وایي نلې دا راکړه. حضرت جابر رضی الله عنه ورته ورکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دواړو لاسو نیولې او په غاښونو ته نه چکونه اخلي. بعضې خلک دا د نوي رڼا والا خلک چې په دسترخوان ناست نو په کانټو باندې هغه بیالۍ ته به په دې کې زهر دي ګوتې نه وړي او خوله کې اچوي لاس نه وړي. عجیبه ده، خېټه کې اچوي نه باسي لاس نه وړي، لاس پورې دې زهر دي. او بیا چې کوم دی نو چک پې نه لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی دا چې اډوکې په هغې پورې غوښې هغه اوچت که او په هغې باندې په دې غاښونو چک لګو. دې کې تواضع ده، دې کې عاجزي ده، دې کې د الله جل شانه د نعمت قدردانی ده، دې کې شکر دی، دا بنده شاکر دی، هغه معتبر دی. داسې به ناست دی تکیه به یې لګولي په کانټو به اوچتئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ناولنی الزرا یا جابر، اے جابر ما ته دا دسته راکه، دا زیرا راکه. حضرت جابر رضی الله عنه ورکه. بیا چې هغه وخوړه مبارک پای خو لږه غوښی نلې، بیا ورته فرمایل چې ناولنی الزرا، نو حضرت جابر رضی الله عنه بله نلې ورکو. چې هغه وخوړه مبارک بیا ورته فرمایل چې ناولنی الزرا، زیرا راکه. نو حضرت جابر رضی الله عنه ته وایي چې یا رسول الله په چیلۍ او چیلي کې خو دغه دوه زیرا وي، نور خو پکې نه، یعنی مخ کې خپې چې دي په هغې کې دغه دوه نلي وي، هغې ته په عربۍ کې شاتنۍ ته زیرا نه وایي، هغې ته ساق وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که تا دا خبره نه وی کړې نو تا به چې څو پورې ما تا نه غوښتل تا به دې کټوۍ کې لاس نه نیستو دې نه به زیرا راوته، تا به لاس نه نیستو دې نه به زیرا راوته. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې په یو خلطه کې د سرمنې په یو ګوډي کې وړوکې غونې و، په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کجورې راکړې وي. ما دې همیانۍ سره دلته کې هغه ځوړند کړې وي او چې کله به وږه کېدم هغې کې مې موټې نه نیستو کجورې مې راغېښتې هغه مې خوړې او دنیا خلکو ته مې ورکړې وي، تم واله خوره تم واله خوره، صدقه مې ورکولې ختمېدې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. په یو جنگ کې په یو غزوه کې هغه اوښلې د هغه پټۍ هغه کجوري ته نه پرېوته نو یو څو دانې کجورې وې هغې نه پس ختمې شو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه. ډېر معجزات الله پاک د الله رسول ته ورکړو.